من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائی وی ترجی رستو کا پریدمن حقا چالا تشاو چی دوواری منهن لدی زنانونا و تکوی او زان سرا او ساتا الیک در زان سرا یعنی ازدیک در زان سرا یوزیک زان تا من حقا زنان خزی لرا تشاو چی دوواری ومن ابتغیت ومن وهغه څوک ابتغیت چې دې لټوي دې لټون کوي دې تلاش کوي طلب کوي ممن د هغه زنانو نه عزت چې تا جدایي راوسته جدا کړی دی هغې یا ډډه دې کړې وه د هغوی نو فلا جناح علیک پتا باندې څه ګناه نشته ذلک دا چې ادنا ډیر نږدې د قریبه د اندې خبرې ته تقر اعینهن چې سړی شي تقر چې سړی شي یخې شي اعینهن سترګې د دې زنانو ولا یحزن او دې خفه نشي غمجنې دې نشي ویرضین او رضا نشي بما په هغه څه باندې آتیتهن چې تا ورکړي دوی ته کلهن ټولو ته والله یقینا الله رب العزت یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي وکان الله یقینا دی الله علیما علم ولا حلیما بردبار خبردار الله رب العزت فرمایي ترجی من تشاء دا مخکې مسله را روانه ده اوس پکې دا الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په زنانو کې عدل او انصاف یعنی برابری د زنانو د ګونو په خپل منځ کې برابری دا قانون ستا لپاره نه دی تا ته پکې اختیار دی ته کمې ښځې سره لږ وخت تېرې لږ تېر کړه ډېر تېر کړه ستا خپله خوښه ده د عام مؤمن بنده لپاره دا قانون دی چې دې یو ښځې له څومره وخت ورکوي بلې له مداري مطابق ورکوي یو لسر اولی بلی لبومت پسید اولی رسول الله صلی الله علیه وسلم تداکیر نشتا اللہ ورطوئی ترجی رستو که من حقا چاله را تشاو چی دیو گواری چی ستا خوخه نئی یو زنانتا نزدیکت نکی اغیل ٹیم نورکی تا تا پکی اختیار دی تا چی دی مور دخوالا نمبر مورکوا او د هغې پیره دې پکې نه راځي وغیره تا ته دا اختیار شته چې ته خواله مور وروستو منهن د دغه زنانو نه نو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې مبارکانې وتؤوي او یوځای که الیکه د ځان سره من تشاء چې د کومو زنانو لره ته وغواړې چې کومه بیبي ستا خوښوي ته وایې چې د دې بیبي سره دې زه نږدېکت وکړم یا دې سره دې ډېر وخت تېر کړم یا هسې د دې په کور کې د دې په کمره کې دې زه ډېر ایسار شم نو بس ستا خوښه د ایسار شه بلې اوس ما درته وي د عام بنده دپاره خدا د غیر مؤمن دپاره چې دې عدل او انصاف برابر سرابر کړي حضرت شاه شفیعي تانوي رحمه الله باره کې راځي تقریبا 1400 پورې کتابونه لیکلي هغه دوه بیبیانې وي اولاد یې درې شوي بیا بچي نو دوه بیبیانې
شاه شبلی تانو رحمه الله چې بیا به چې کله سره واغشته مثال په توګه هندوانه به راواغستله یا بل څه نو چې په ور باندې به رادننه شم نو هغه به دوه ټوکړې که دوه به راواغشتې نو دواړه به په منځ باندې دوه ټوکړې کړي داسې به نه کړو چې دا برابر دي بس یو له نوې کېدای شي یوه خوږه یو چې دی خوږه نه هغه به په من باندې بیا نیمې کړې نو نیمه به یو سره کړي بلې سره دقه شان انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اختیاره بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدل و انصاف کړی حالانکه هغه ته اختیار او اختیار ورته د دې وجه چې دا امور اثر ونه ورځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذهن باندې چې دې له مثال په دور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 24 غنټې مختص کړی نن ورځ د بلانکې د نمبر وي د صحابیانو المؤمنین د خپل کمرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا سره د دې اجازه ورته عام خو بیا امت کا ټیم ورګړي دي کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت لپاره عدل او انصاف یې امت کا شان و معنی بتغیت نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا سوال کو ار یو سیس کی به یو شان عدل او انصاف کو بیا به خدایا کوم سیس چې د ما اختیار کې او ما او کوم سیس چې د ما په اختیار کې نه دی هغه باندې ما مرادي نو ظاهرا به تو انصاف کې عدل او انصاف کې په ټولو دا سره مثال به تو زامن دي ها د ټولو سره به یو شان چلیږي دا بګي یو سره کم یو سره بل ها شاګردان دي د ټولو سره به یو شان چلیږي ستا چې دي وارثان دي د ټولو سره به د هغې د حصو مطابق یو شان چلیږي خو بیا بعضې وخت کې د یو دوی سره د انسان مین او محبت زیات وي یو شاګرد سره زیات وي یو چې دی بیبي سره زیات وي مین او محبت نو دغه مینه محبت چې دی چې ظاهرا ستا عدل او انصاف برابر وي تا په دغه باندې خدای نه راټیکوي د دغه فیصله د الله څخه الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه سیدنا عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها هغه سره محبت زیات و هغه وجه دا و چې هغه یو ډیر زیاته ټول امهات المؤمنین خياران ټول پاک دامن دي ټول پاکیزه دي خو دا هغه پاکواله په قران کې په شان سره ثابت شي مخکې سورۃ النور کې دي بلا هغه چې دین او هغه د علم یو خبره چې کومه د امتی د زنانو په خپل کې براته او هغه راغشت د ذکر د امت ته خور کړی هر څه د امت ته د زنانو علوم را رسولي نه کې فطری د اساس پروت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو زیاته وا د دې وجې چې خدای پاک په هغه سیس کې چې د ما اختیار نشته پای کې مرانه ومانیم تغیتا او هغه چې تی لټون کوي تی غواړي تی طلب کوي من د هغه چانه عزل ته چې ته په ډډه شوي بعضې بیبیان د تا لږ وخت ورکړي اوس ورته ته ډېر وخت ورکول غواړي دا دې جدایي کړي اوس وخت ورکول غواړي نو الله رب العزت ورته فرمایي فلا جناح علیک په تاسو ګناه نشته بس اوس ډېر وخت ورکړه ستا اختیار په تاسو قانون نشته ذلک ادنی دا چې دا څه شي دا ډیره نږدې ده قریبه ده ان تقر اعینهن چې یخې شي سړې شي یخې شي سترګې د دوی په څه باندې په دغه باندې چې ته دې له څه ورکوي ولا یحزن او دوی غمجنې نه شي ویرضین او دوی رضا شي خوشحاله شي بما په هغه څه باندې آتیتهن چې ته ورکوي ودیو لره كلهن ټولتن اوس دا خبره ورپسې ولې وکړه چې د دې سترګې یخې شي په دغه سیزونو چې کوم ته ورکوي دې په دغه باندې خوشاله شي چې کوم ته ورکوي دې خبر کېږي دا ځکه چې د یو کس حق مثال په تور زما په چا باندې حق دې زه به هغه چې هغه بلانکي حق نه ادا کړي بلانکي حق راکړه د زوی په بلار باندې حق دې بلدار دې وایي زما د څنګه د دې زوی د ځمکې حق دې دغه شان زما دغه شان د خور د هغه د خپل حق مطالبه کوي نو د دوی دغه حقوق د سره پتا شته نه چې دې له یو شان ټیم ورکړي دې له یو شان ورکړي دغه د سره شته نه ته یو له څومره ټیم ورکړي شو بل له کم ورکړي نو چې د سره شته نه چې دا لږ ټیم ورکړو او مې پتا سره حق نشته ګډیر ټیم دی ورکړو او مې پتا سره حق نشته نو چې دا لږ ورکړو ګډیر ورکړو په دې خوشاله شي په دې رضا شي او په دې خوشحالي او کې هم تل کېږي دې نه ځکه چې حق یې دغه نشته او ته دغه حق بیا ورکړي نو دا خبره ده
والله یقینا الله رب العزت یعلم پوهیږي ما درته وی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول سره بیا مې شان چلیدل حتی چې په اخر د مرض الموت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت کړی نو د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها په کمره مبارکه کې د ساتل دا کوم چې اوس روزه مبارکه ده په دغه ځای باندې د پیغمبر دا معجزه و د پیغمبر متعلق حکم دی چې په کوم ځای باندې وفات شي هغه تکلیف ده باندې نو دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه کمره چې کوم ځای کټ پروت و چرته ته ساتل ده ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی اخري زمانه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واغونه مبارک لار مبارک دی وزر شي څنګه یو دی شي هغه مبارک په مسواک او عائشه رضی الله عنها په دغه خپل کې کوس خیر نو هغه چې کله دغه کمرې دراتنو د ټولو بیبیانو نه اجازه وغوښتې چې د بلانکې سره پاتې کېږم ستاسو رضا ده ټول ورته وي او سیر بیا تباري به بیا په خپله تپوس کوه نو والله یقینا الله رب العزت یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې نور په زړونو کې محبت میلان کوم طرف ته دی ستاسو په هغې الله پوهېږي خبر ادا کسی وکان الله یقینا الله رب العزت علیما علم والا دی او حلیما صبرناک دی دا بردبار دی لا يحل لك النساء حلال ندی ستا دپاره بیبیان من بعد رسل دی ستا دپاره نور بیبیان د دې نه رستو حلال ندی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه رحلت کو نو 9 بیبیان موجود دي تقریبا آزاد نه بیبیان موجود او دو بیبیان دا وفات شوی یو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها او یو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا ام المؤمنین حضرت زینب بنت حزیمه رضی الله تعالی عنها دا چې یو حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها یو دا حضرت زینب بنت حزیمه رضی الله تعالی عنها نو دا چې دا دواړه وفات شوي او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده د نبوت لسم کال او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 50 سال دا حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په زندګۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل نکاح نه کړ بل نکاح یې په زندګۍ کې نه او چې کله به داسې خبره راغله چې سبب نو دا د کشرانو لپاره د نن سبا د زمانې لپاره چې کله پلار وفات شي نو دا د کشرانو لپاره راغلی چې یو حد د پلار دا دی چې مور وفات شي یو حد د هغې دا دی چې د هغې چې کوم ملګري خو چې سم ملګري د هغې سره به تعلق ساتي دا د هغې یو 50 پوډر کې دغه سکون کې ورسره نه ساتي سمي به کار تعلق ساتي دا یو حق نو کله به چې داسې سرال نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ملګرو باقاعدګۍ څه کوله نو بیا به ورته کله ناکله دې بیبیانو وایي چې تاسو د هغې ډېر ورته وایي خدیجه خو خدیجه وه ورته وایي خدیجه خو خدیجه وه رضی الله تعالی عنها نو د هغې په زندګۍ کې بل چا سره نو اوس وګوره 50 سال عمر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه بیبي وفات شوې ده او بیا د 63 سالو په عمر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت کړی تاسو کې په حساب د دې په منځ د نورې بیبیانې چې دي دغه سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا څه شوی ده نکاح وغیره شوي خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم که د خواهشاتو دپاره کولې نو بیا خو د 50 نه مخکې پکار وي چې نکاحونه یې ډېر کړی نه دا د امت د تعریف لپاره په مدینه منوره کې مسایل زیات شو اوس به احکامات راځي دا به هر ځای ته رسول غواړي یا ساتل به غواړي نو به دا یې کې د بیبیانو کثرت پکار لا يحل لك النساء حلال ندی ستا دپاره زنانه من بعد بیبیان من بعد رستو د دغه نه رستو د سنه یا خو دا مذکوره بر آیات کې څلور قسمه تېر شوي نو د دغه څلورو قسمونو علاوه په نور چا کې ستا لپاره بیبي کول اوس جایز نه دي او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي او دا د عام مفسرینو رایه ده چې نه
کله چې رسول الله علیه وسلم بیبیانو ته اختیار ورکړي چې تاسو دنیا اخلئ او که نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلئ، نو هغوی خو چونکې سختې لیدلې وي، څومره 40 ورځو پورې په بعضو روایاتو کې راځي چې مور بیبي فرمایي زموږ په کور کې اور په انګري کې نه دی بل شوی، سختې لوږې تندې تېرې شوي دي. ای خدا څه لیدلي خو دا ورته اجازت میلو شو، ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلئ او که څه اخلئ دنیا اخلئ، په اسانه به په ازاده به پرېږدي په ښه طریقې سره. هغې وینا موږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلو. چې کله یې دا ووي نو مفسرین د عام مفسرین چې کوم فرمایي هغه وایي چې نبي اکل هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې سره د دې نه پس بیبي په بله دنه کړي چې دې دومره غیرت وکړ، نو الله هم پرې غیرت وکړ چې دې نه پس څه نه کوي. الله رب العزت خو غیرتمند ذات دی، الله رب العزت د دې فیصلې فتح وه، خو قرآن چې دې مطابق د واقعي را نازلېږي، ځکه وقتاً په وقتاً را نازل شوي، یو ځای نزول شوي وي نو بیا به خلکو ته د هغې هغه ساتل یاد او د هغې هغه احکامات په ځان لاګول دا د ګران نو وقتاً په وقتاً راغلی. لا یحل لک النساء، حلال نه دي ستا دپاره زنانه من بعد بیبیان من بعد وروستو د دې نه، ولا ان تبدل او نه ده چې بدل کړي بهن په ځای د دوی من ازواج نور بیبیانې داسې نه. اوس هم بنده ته اجازت دی چې دې څو روزدې کې هم بنده ته څلور بیبیانې دي، الله د مسلمانو ساتي یو له طلاق ورکړي او بله وکړي، ټولې شي اجازت دی ورته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي داسې نه چې په دې کې یو پرېږدي او بیا بله وکړي، نه دغه اجازت هم درته نشته، په دې کې د پرېښودو اجازت هم نشته. ولا ان تبدل او نه ده چې بدل کړي بهن په ځای د دوی من ازواج نور بیبیانو لره، ولو اعجبك حسنهن، اگر که په تعجب کې وا چې تا لره حسن د دغه زنانو، اگر که په تعجب کې وا چې تا لره حسن د نورو زنانو، نور زنانان حسن تا لره په تعجب کې وا چې نو دلته مسلې وضاحت دی. اصل کې مسله ما تاسو یې کړه د قرآن د حدیث نه جوړې بل څه نه. یو کس چاته د نکاح پیغام ولیږي او یا د نکاح پیغام لیږي، نو دې دغه جینۍ چې دی دا لیدي شي دا اجازت ورته شته، خو ځان له به ورسره په داسې ځای کې نه جمع کېږي چې هغې سره ګپ شپ وغیره ولګوي، په طور ضرورت چې د ده د زړه تسلي وشي. د دې دپاره چې ده مخکې لیدلي نو اوس خو بیا لګي سره اوس یې خو لیدلي یا خو کیسه ختمه اوس ورسره کې 2 غنټې ټول کال 3 کاله 5 کاله ورسره ګپ ولګي، ورته د اسمان نه بل جازونه راکوزو نو زه بدل چې ایرپورټ علم هغه نذیر یونیورسيټي زما د عبدالولي خان زما د پلانکین زما د کوړه د راغله نه خرونه لیکته بیا یې سړي چې غریب راځي بیا په دوه مرز باندې جګړه کیسه روانه. دا خو ما ته ویلو چې دا زما د مور کار نه او اوس خو تاسو د زبه سومي پاکو زبه دا کوم هغه بیا وایي چې دا ټول عمر په سر وخېږي. تا د میسیجونه چې وګورئ توبه څوک جانو دی څوک مانو دی څوک څه دی څوک څه دی الله یې معلوم شي کیسه ډېره روانه. ولا ان تبدل دا خلکو چې راګیر شي بیا موږ راځي دا دویمه درېیمه نه ته یو کس راپسې راغی ته وایي تعویض مې دغه ته په چا باندې کو وایي 14,000 روپۍ رانهوتې ما چې ملا دې ماته شوه دې خوا راځي موږ 14,000 روپۍ داسې خلک زه چې اګر دا بچي مو ساتئ او زنانه مو ساتئ خیال کوئ الله رب العزت دې معافي وکړي خیال کوي بل خوا کیسې روانې کومه ګناه چې ستا په بیټک کې کېږي ستا په حجره کې کېږي ستا په کور کې کېږي ستا ذاتي ملکیت وي ته پکې برابر شریک په دغه ګناه کې الله مې وساتي. ولا ان تبدل کم اوزار چې دا د ګناه واخته چاله د سیګار واغشتو چاله د ګلګي واغشتو چاله د څه څیز د ګناه د حتی موبایل دې واخته دا د پته چې دې د ګناه کار کوي نو ته په دغه کې برابر په ګناه کې شریک. ولا ان تبدل بهن من ازواج او دا داسې ګناه ده چې دا که ته مړه مې در پسې در روانه ده ویانه که ولې دې دا کشه خو دا چې کشه څه ورته ویل نو شو به تختی ورته څنګه پلارې چې زوی باندې تختی دا ورته داسې تربیت کړی زوی به اوس تانه تختی زوی به تا ته راتاوي من دی که د ګناه نو چې دې د ګناه نه باندې نو سبا هغه ته چې د خدای حق ورته څه نه ښکاري نو سبا تا ته هم راګرځي تا ته هم داس واچي. ولا ان تبدل بهن
او نه دا چې په بدل کې واخلې د دې په ځای من ازواج نور بیبیانې ولو اعجبک حسنهن اگر که په تعجب کې واجب دا لره حسن د دوی نو ما درته وي چې د دې شي دا کې بار صحابو کړي لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د علي سید سره نکاح کوله پیغام یې ورولېږه نو علي سید خپل لور ته وی ته لاړ شه او ته وی دا صادره راکړه دا صادره ورکړه شاړې وی دا عمر رضی الله تعالی عنہ لوړه عمر رضی الله تعالی عنہ د چې څنګه شاړې وړه عمر رضی الله تعالی عنہ ورته داسې وکړل چې وی کته ورته غالبا صبراتو یا وغیرہ دا غي ګډې ښکار شي نو چون کې هغه صحابيات دي هغه ډېر بزرګان دي نیکان یې کښه او د عمر نړۍ و علي رضی الله تعالی عمر سے ورته جواب کی وی هغه ورته الفاظ استعمال کړي چې دا ماته نه وکړه وغیرہ سخت الفاظ استعمال کړي عمر رضی الله تعالی ورته جواب کی وی چې دا صادر خدي صحیح چې دا صادر پته چې خدي صحیح نو هغه واپس راځي وی هغه وی څنګه ورته وی دا څنګه ومونته وی ما خو صحیح ما چې امیر المؤمنین د خو ایمان د داسې نه دا بار نه خو پورې وکړه دا خو تاسو یې چې نیک دی ولا مې ورته وی د دې ورته صحیح تربیت دا شان اوس تصور شه ابتدا سے پاسان کیږي ولو اعجبك حسنهن اگر چې دا په تعجب کې واچي حسن د دیو نو دا کتل شي الا خدا سينه چې کله یو ځنانه تا ګوري چې دام کوم کله بلی تا ګوري د نرځوی له یو نه نشي ورولې کار څونه وسیو کې کله دویم تا ګوري کله درې ته نو دا ندي صحیح ها دغه شان با حدیثو کې یو نقطې ته اشاره شي ګوره د بل چا په رشتہ باندې خپل رشتہ نه ورولې دوه کسان په خپل کې لګیا دي کاروبار کې پاغي باندې ریټ روان دي ته په خپل ریټ نه ورولې دا ټول حدیثو کې مون په ټولو کې استه الله دې الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې وینځي یا ساخیلا سرای مالکان مطلب وینځي کو وینځي ته جنگ کې راځي وغیرہ تا هغه په نکاح سره دي چې کې مصلحت وي هغه قوم اسلام طرف ته راځي وغیرہ نو بیا د اختیار شته دا واستې شو آزاد زنانه نشي واستې وکانه الله یقینا دی الله رب العزت علی کل شیء رقیبا په هر څه باندې نگهبان ترجی رستو کا پرید من هغه چاله را تشاو چې دی وغواړي پرید مطلب دا چې ځان نه لري وساته مارتي د تبعو کوم راځي نه نشي ترجی رستو کا من هغه چاله را تشاو چې دی وغواړي من هغه منهن دغه زنانونا بیبیان مبارکانونا وتقوی الیک او یوزه سات الیک د ځان سره من هغه چاله را تشاو چې دی وغواړي ومن ابتغیتا او هغه چا لره چې ته طلب کوي ممن دغه زنانونه عزلتا چې تا جدا کړی ډډه دې کړی دا فلا جناح علیک نو څه ګناه نشته پتا باندې اوس ول ډېر وخت ورکړه څه ګناه نشته ذالک دا چې ادنا قریب لا ان تقر اعینهن چې یخشي سترګې دغه زنانو په دې باندې ولا يحزن نو دې غمجن کیږي نه و يغیر دې خوشاله وي رضا دي بما بهغه سبادي اتيتهن چې تور کوي دی لرا كلهن ټولتا والله الله رب العزت يعلم کوي ما بهغه سبادي في قلوبكم چې بزمون استاد کی وكان الله يكن الله رب العزت عليما علم ولا حليما بردبارا لا يحل لك النساء حلال نستانا بار نور بيبيان من بعد رستو دينا رستو دغه مذکوره سلورو قسمنا دينا بعد یا ما درتوي چې رستو د سره دغه چستا کې بيبيان دي دي دا نه دی باندې کا د دین علاوه نور بس نشو او دا عام راي د صحیح ولا ان تبدل ولا ان وندا خبر تبدل چې بدل کړو بهن بزید دغه زنانو من ازواج نور بیبیان لرا ولو اعجبك اگر کبه تعجب کی واجب لرا حسنهن حسن دغه زنانو الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې وینځي وکان الله یقینا دی الله رب العزت علی کل شیء په هر شی باندې رقیبا نگهبان